أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. وبالآخرة هم يوقنون أفي سيبو دبل سلدها دو الذين ذفاره والذين يؤمنون أو الذين يوقنون بالآخرة والذين يوقنون بالآخرة. دلتا بالآخرة را مخی شوه ده پا یوقنون بانده، یوقنون عامل له او بالآخرة معمول له. بالآخرة ده یوقنون سلا ده، سلا دا پا یوقنون بانده را مخی شوه ده. دویم هم یوقنون، هم وبالآخرة يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون دا بنا شوه ده پا هم بانده پا سبانه. دا دی دوارو خبرو بتاسو تا لگ رستو وضاحت کی چی دا دا صدفاره خو اس ای یوقنون سر دا خبر کی چې د دې جملې داسې ترجمه کی چې د هغه ترجمې د وجې نه مخکې چې کوم مختلف تفسیرونه وشو په والذین یؤمنون بما انزل الیک چې د دې نه مراد مؤمنین د اهل کتابو دي پوهیږئ یا د هغې یوه ډله ده پوهیږئ یا الذین یؤمنون بالغیب ترېنه مراد د مختلف تفسیرونه وشو که نه په هغې کې چې کوم راجح تفسیر و غوره تفسیرو چې د دې نه مراد د اهل کتاب و مؤمنان دي خاص طور پوهیږئ او دوه وجې هلته تاسو ته ذکر کړی وی یو دا چې دا د صحابه کرامو نه منقول دی دا تفسیر ها خصوصا د عبدالله ابن عباس او د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما او دویم چې وکتلی شي نو والذین یؤمنون بما انزل الیک فی سے موصول مکرر راغلی دی پوهیږئ او ایمان مخکې یو ځل ذکر شوی دی دا ایمان هم ذکر شوی دی او دوباره بیا نو پته لګیږي د دې نه داسې خلق مراد دی چې د دې ایمان ورسره خصوصي تعلق دی او د هغې د دې سره خصوصي او هغه مؤمنان د چا دي د اهل کتابو دی نو دی آغا تفسیر انداز کی راخلی دو وبالآخرت هم یوقنون دا سی ترجمه بیانی چه آغا ترجمه غی پوری خاص شی اہل کتابو مومنانو وی گئے بخبر بانی سنگا اے یوقنون دی فا آخرت باندی دا سی یقین ساتی یوقنون ایقانا داسی یقین ساتی زال معهو چی دا اغا یقین ساتلو سر زائل شی ما حغسا کانو چی وجوی علیه پاغیمان اے دا دی چی کم اعتقاد و غلط نو چی اغا غلط اعتقاد ورسر سی زائل شی ہوئیگے او اغا غلط اعتقاد سو یو دا من بیان دے من ان الجنتا لا يدخلها الا من كان هودا جنت تب نه داخليږي مگر هغه څوک چې يهودي او نصارا او جنت تب نه داخليږي مگر هغه څوک چې هغه عیسائی پوهیږي يهود به مونږ بزو نصارا هم نه دي څوک باندې او نصارا وي مونږ بزو يهودي څوک به مو دا څنګه چې مونږ دواړه ډلې بزو ها پوهیږي هر یو ډلې به د خپل ځان بارکی دعوی کوله چې بس مونږ بزو نو دا اعتقاد کم اعتقادو ولکه غلطو کنه
الله تعالی د دین رستو سفرمای بلا من اسلم بلا دا خیالم ټیک نه دی ها چې مونږ بزو دیوی مونږ بزو من اسلم وجهه لله وهو محسن دا من اسلم کې کتا سوزان راولې جو تاسو بکې می کنه راولې نو باریت بیا ها په یوه خبره باندې نو ښکارا خبره ده چې يهود خو من اسلم کې نو او نصارام من اسلم کې نو خپل ترې نه فتوا لګېدل چې رستاس دخول ګران دی جنت ته ها دویم وان النار من ان الجنه او من ان النار چې څور سره زایل شي هغه اعتقاد چې دی فیو یو په دغه عقیده چې جنت ته صرف منځو دویم وان النار لن تمسهم اور بدیل نه مسکی الا ایاما معدوده مگر یوسوش مار والا ورځ دا خبره په پیسې دی ولي کوله نو دی اصل کې سوچ داو چې دا سخی دا عبادت چې مونږ کړی دی نو دی وی چې مونږ په دې سره د يهودیت نه وتی نه یو ښه هغه وخت کې يهودیت حق مسلک لکه څنګه چې اوس اسلام حق مسلک ته پوهیږي نو دی به وی چې لکه دا یو ګناه مونږ کړی دی ها او ګناه چې سړیو کې پیسې ابن جهنم ته ځي کنه یو سوره دلان شي یا ګناه نه پاک شي بیا واپس جنت ته دی ندی به مو لن تمسن النار الا ایاما معدوده پوهیږي نو الله تعالی شاته څه جواب ورکو بلا من کسب سیئه بلا من کسب واحاطت به خطیئته اې د چانه چې داغه خطیئه چا پیر شوی و نو چا پیروانه کله راځي پیسه چې کفر وشي ها چې کفر وشو نو ټوله خطیئه چا پیر شو لکنه او چې کفر نو نه خطیئه چا پیر نه د په یو خاص ځای کې د قدر ښه نو څه مطلب د دې کفر ته اشاره وکړه چې تاسو د يهودیت د نسخ قابل نه چې دا نه دی منسوخ وایي نو خدای نبی علیہ السلام شریعت نه منې کنه نو دا هم د کفریات نه کفر شو کنه بلا من کسب سیئه واحاطت به فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون پوهیږي دا دوا اعتقاد او غلط چې دا ور سره شي پیسه زایل شي اے په آخرت داس یقین ساتي دسی یقین ساتي چې دا عقیده ور سره شي ختم شي دا ونی دا با چې جنت ته مونږ صرف زو نه بس چې څوک د خدای تابعدار یا غوزیر څوک چې پوه شول اور به مونږ نه مسکی مگر یو سور دی نه دا د قانون خلاف خبره ده قانون دا دی چې یو سړی داسې بد عملیو کې چې د دنه چا پیر شي مانه کفر نه به سورز نه به و اختلافهم یا و اختلافهم افیسه اختلافهم یا مرفوع ده په ما كانوا بعتف شيخا زال معه ما كانوا او زال معه اختلافهم ویږي د زال د پاره په فاعل شي یا اختلافهم مجرور کا نداب فان الجنه بان عطف شي او د من دلان دی بشي من ان الجنه او من اختلافهم من چاغه د دې اختلاف ته پی نعیم الجنه د جنت په نعمتونو کې د دې اختلاف او هو من جنس نعیم الدنيا چې آیا دا د دنیا د نعمتونو د جنس نه دي او غیره یا د دینه علاوه دي یو اختلاف په دې کې او دویم اختلاف فی دوامه و انقطاعه چې دا به همیشه او کنه دې کې بسره دي انقطاع برا دي پوه شولې نو دا اختلاف ورسره شي ختم شي د جنت نعمتونه هغه د دنیا د نعمتونو په شان نه دي ها پوهیږئ صرف لږ شرکت فی نور بدانی پوه شولی به خبره باندې او دائم به همیشه به انقطاع وی کې نو وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې صرف دی یقین ساتي صرف پوهیږئ به خبره باندې نو څه ته اشاره شوله
او اهل کتابو کی چې کم مومنان دي دی په آخرت یقین دا نور نه ساتي اصل آخرت نو ولی خدا غ یقین نه ده کوي نه دا سیس به سره ځایل شي او دا خدای نه ده بده خواږي قول کی ولکه نه پويږي هغه بل خبره ترازی او په تقدیم صلته افي صله را مخکې شوی دا چې بالآخرته پچا باندې په یو قانون باندې یو قانون عامل له بالآخره معمول له او وبنا یوقنون علیهم او یوقنون بنا شوی ده پچا باندې په هم باندې اپی سر دی کی تعریض ده دو خبرو ته دی کی څه ده پویږي به خبره باندې تعریض څه ته ویل کیږي تعریض د عرض نه ده عرض ویل کیږي یو کس داسې یو طرف ته کول ښه یو جانب ته اړه کول او سیټ ته کول ښه نماز وګوره بالآخرت هم یوقنون چې کوم مراد او مطلب لري دا غینه ته یو طرف ته کې ها بل ستبکیزو کی اشاره نو دا تعریض دی به من په هغه چا باندې ادا هم چې د دین علاوه دی من اهل کتاب د چانه اپی سے پوئیگا خبره باندې بالآخرتی هم یوقنون پوئیگا بخبر باندې چې بالآخرتی څه شو پیسه رامخ کې شو نو د دې مطلب دا دی چې دی صرف په آخرت باندې څه ساتي یقین ساتي صرف نالکه څه مطلب په نورو سيزونو باندې نو دی خود دو نقصان وکړل تعریض پکې مرانغه او بل نقصان پکې دا راغی چې د آخرت نه علاوه په نور څه یقین نه ساتي ترجمه به څه کوي صرف په آخرت دی څه ساتي نو صرف څه مطلب په بل څه نه ساتي دا خو بیا غلطه ترجمه راځي بلغه تعریض پکې مو په نشوله اپیسو دی وای و بالآخرت صرف په حقیقت آخرت دی یقین ساتي دا ټکه ور سره سیوا کی د آخرت په حقیقت صرف دی یقین او هغه نور په آخرت یقین ساتي خو په حقیقت الاخره د آخرت حقیقت دا دی چې دا عقیده باطل ور سره نه پیسه په نشوله پیسه په خبره پوه شولې د آخرت حقیقت پوئیگه پاغی باندې یقین صرف دی ساتي نستاسو محشی لکلی ان ایقانهم مقصور على حقیقت د دی یقین چا پورې خاص ته په حقیقت ته او خلاف حقیقت ته متجاوز نه دی ها پوئیگه به خبره باندې نو ست اشاره شولا اگر نور اهل کتاب چی دی نا اگر پا حقیقت تا آخرت یقین نساتی اگر چی پا آخرت پانی ساتی امعتبر نفس آخرت نا حقیقت الاخرہ دا آخرت حقیقت دا دے چی دا غلط عقیده ورسرنی ها قرآن چی کم حقیقت تا آخرت خوردلے دے پوئیگا بخبر مانی چی جنت تا بمن اسلمزی یهود و نصارانا او چې چا داسې د کفر غوندا بد عملی وکړل اندې په ټول عمر جهنم کې داسې نه چې لن تمسن النار الا پسې پوه شولې پی نو تعریض راغې مراد څه شولو صحیح شولو څه مطلب د دې یقین خاص ته چا پورې په حقیقت الاخره پورې نو پته لګیږي چې دا نورم یقین ساتي خو په نفس آخرت په حقیقت الاخره باندې نه تاسو پوه شولې او د دې دغه تم اشاره شولا چې یقین د دې را ده چې دا په حقیقت الاخره او دغه په خلاف باندې نه ساتي یقین مقین او بل دې خبرې ته اشاره شولا چې بان اعتقادهم فی امر الاخره د دې نور اهل کتاب او اعتقاد د اخرت په باره کې غیر مطابق هغه د واقع سره څه دی پسه مطابق ولا صادر عن ایقان او هغه د یقین نسنه دي پوه شولا به خبره باندې او دا دویم سیس چې را مخکې شوی دی پیسه دا هم بچا باندې په یو قانون باندې نه ماته ګوره
دا یوقنون د بالآخرتی سره لګي نو هم به د ټولو نه شاته کوي نو داسې به شي وبالآخرة یوقنون هم شو که نه نو څه مطلب یقین بالآخره منحصر دی په دې کې د دین متجاوز نور اهل کتابو ته نه دی بس دی صرف آخرت یقین دی پورې خاص دی او د نور په آخرت یقین نشته دی وأن الإيقان بالآخرة منحصرة فيهم لا يتجاوزهم إلى أهل الكتاب نور أهل الكتاب تسنده أبي سيبوا شولا بي نسا مطلب اے داغی دا سرا یقین شتینا پا حقیقت الآخرة بانی ویگا بخبر بانی او حقیقت الاخرت بانی یقین دی پور خاص تے دی نورو تاڑو متجاوز دینا داغی کا یقین دینا پا نفس آخرت تے و نفس آخرت چی سرد داغی خراب و اعتقادیاتو نشی ندا معتبر یقین ستویلی کی گیا پی سب اتقان العلم علم مضبوط ول محکم کول پس سرا بنفی شک و شبہت عنہ چی شک و شبہت ری نسکی پی سب نظرا و استدلالا نظرا دا استدلال و نظرا یوشی ها یعنی من حیث النظر وال تاسو پوه شولا بخبر امانی نو یقین هغه علم تویلی کیږي چې ستا په یوشی باندې علم راځي فی السب خو بعد ان کان صاحبه شاکا فیه لومبه به پکې شکی او د شک نرستو بیا د نظر او استدلال دلیل او سوچ او فکر وکي هغه شک په خپل سکی زائل کی هغه علم خپل سکی مخکې خو علم په څه مضبوطه نو کنه شک او شبهه ور سره وکنه او اوس علم څه شلو نه اتقان العلم بنفي شك وش شبهته او نظرا و استدلالا تاسو پوه شولې او چای تعریف کړي دي هو العلم الذي لا يحتمل النقيض کوم علم چې فی سر د بل طرف سره لري احتمال ويطابق الواقع او د واقع سره سي ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى دا الله تعالی علم اگر نه موصوف کیږي په یقین سره اے دا الله علم ته یقیني نشي ویلې ها ولې ځکه یقین خو هغه علم ته ویل کیږي چې لومبه شکی هغه شک ته نفي کوي او الله تعالی خود شکوک نه پوه شولې او کله یقین دا بل تعریف وکي چې ما لا يحتملون نبیای ټیک ته دا الله تعالی علم ته یقین ویلې شي خو چون کی یقین دا الله تعالی په صفاتو کې نشته نه ځکه دا الله اسماء او صفات څه دي توقیفي دي کنه هغه کې په څه لفظ نشته دي موقن لفظ عالم لفظ شته علیم لفظ شته خو څه لفظ نشته دي موقن لفظ نشته دي او صفات الله او اسماء الله ټول څه دي توقیفي دي هغه کې د ځان نه نشي ویل تاسو پوه شئ ولا العلوم الضروريه او فی بدیهی علوم په یقین سره لکه ته یو سړی ته نه شوی چې لکه دا دیوان سپین دی خې یقیني خبره ده یقیني بګی د کوم ځای نه دی ښا نه بدیهیات دي بدیهیاتو کې یقین استدلالی شی دی اوس درته او نفی او شک او شبهه نفی کی خو استدلالا او دلیل سره وایي کې نفی کی دې کې دلیل ملیل نشته دا خو بدیهی شی دی نظر او فکر ته محتاج خدا خبره تلری شولا وبالآخرته افیس آخرتن فاعلتن وزن دے سو وزن دے او دا صفت تے ہا تانیس الاخر دا آخر سدے مؤنس تے آخرو او آخرتن ضاربن او تا توی صفت الدار دا دار صفت تے فیس دا آخرتن هر هغه مؤنث توای چې پرستوالی موصوفی لکه آخر هر هغه مذکر توای چې په رستوالی سي رستی او رسته پویګه خبره باندې رستی سړی او رسته خدا پویګه نو بدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة أبي سب آخرتو اسم نده كدا اسم وه ندي بصفت نواقع كدو دلتا خدا الدار دا فارسا واقع شوه
تلک الدار الاخرة تاسو چرته زید د چا د پاره صفت ګرځولې دي چې زید صفت واقع شي نه واقع کیږي ځکه خالص اسم دی نو دکی اسمیت رست راغلی دی غلبه سره خو نور دا وصف دی څه دی نو تا ته وایي فغلبت اے صارت اسما بالغلبه د غلبې د وجه نه فی صف سو ګرځېدو اسم غلبه څه ته ویلې کې په څه ما ته ګوره لفظ وضع دی لفظ د ډیرو سیزونو د فاره د ډیرو سیزونو د فاره او تر اولګي په دې ډیرو سیزونو کې دا لفظ په یو سیز پورې خاص کې او هغه نور ترې نه سکی لري نه دی ته غلبه ویلې کې لکه آخرتن اپیس به هر مؤنث رستی ته وی کنه وی واکه خوي کوي ارشی چی پویږي نو دا ټول هر هغه ذات مؤنثه چې په تأخر سره سي موصوف ارسوک چی نه د دې بلا شي موضوع له هو معنی دي کنه او تر اولګي دا ټول دې ترې نه لری کړو آخرتن لفظ دې صرف د رستی کور د فاره آخرت ته بار هغه لپاره خاص کو کنه نو دې تسوي غلبه گویا چې هغه وصفي معنا ترې نه لاړل او اسمیت راغی په نه شولې نو اوس داسې اسم نه دی چې مو صفت واقع نشي هغه صفت هم واقع شوی دی خو خلق څوک دي نه وی چې ورځ د آخرت کور د آخرت بس فلندو آخرت وی په شولې او مثال دنیا دی دنیا په سب هر قریب شی توای هر مؤنث ادنا هر مذکر سیستینیز دی او دنیا مؤنث شیتینیز دی هر قریب شی ته ویل کیږي او بیا اطلاق شوی دی خالص او غلبه راغلی د صرف په دې دار باندې دا کم دار کې چې اوس موجود چې دار دنیا دار دلته دار نه ویل کیږي خو دنیا ویل کیږي په به شوی دی وعن نافع رحمه الله انه خففها اغا تخفیف کړی دی په بحذف الحمزه دا حمزه حذف کړی دی او القاء حرکتها علی اللام او حرکت چاله ور کړی اپیسه وبالاخره هم یوقنون وبالاخرتنا وبالاخرته وبالاخرته د دې حمزه حرکت لام لور کو نو وبلا هم یوقنون وقرئ نا بحذف الحمزه حمزه حذف شوی دی ښا وبالاخرته و دا لام ډېر ولاړوي نه صرف حرکت ورته ملو شي ښا وبالاخرته نه وبالاخرته و نو لام باندې به قدر زبر راشي دا حمزه حرکت ور لاله شي حمزه خلاړو نو کنه وبالاخرته هم یوقنون په څه پوښ ولې وقرئ یوقنون په څه مشهور و متواتر قرات خو یوقنون ده خو یو کې یو دا و پس بدل شوی بقلب الواو حمزه و بدل شوی ده پس سره حفیظ سے وہ په حمزه سره کله بدلیږي ها چې کله و باندې زمای ښا یا په کسری وجوهن کی وجوهن ویلی کیږي اقتت کی اقتت وشاحن کې اشاحن خو چې خپل به سي او بدوانه خو خپل دمه نتا توایا پیسه بزم ما قبلها د وجد ما قبل د زمینه خپل به نشته خو ما قبل خو بشته کنه او اجراء الله من دا جاری کو داوها مجرى المذمومه په ځای د سبانه مونږ وی چې گویا داو مذموم دی مذموم خو نه دی خود مذموم پزیم کو کم مضموم چې په وجوهن او په وقتت کې راغلی کې خو معنی زمه ده هغه په حمزه بدل کړي او قیدت کې په باندې زمه ده نو دی هم مونږه جاری مجرا کو دیم قائم مقام کو داغه بشانم کو خپل په زمه نشته ده خود ما قبل زمه د وجه نه دیم مونږ مضموم صبرلو په پښونه بيسه ونذيره د دې نذیر درته بیانې لحب المقدان الی مؤسا وجعدته اذا اذاهم الوقود اپی سے پوئیږي ها نو دلته دوه لفظ راغلي مقدان اپی سے موقدان دي کنه
خو په څه بدلېږي په حمزه نو چې په حمزه بدلېږي نو ولې په ضمه ده نه په میم څه ده ما قبل باندې ضمه ده موقدا نه پیسې به بلونکو دوو کسانو ته وایي ښه تسنیه ده که نه او هغه دوه کسان بلونکي څوک دي یو موسی دی او بل جعده دی ها دا د دوه زامن دي د چا د دې شاعر او د هغې د کرم او د هغې د شهرت بالکرم چې کوم دی نه تعریف کې حفیظ صاحب یاده مو کړله خبره او د دواړو نه د اول نه کنایه په ایقات سره وکړله پوهېږئ چې دې د میلمستیا اور ولي ها او د دې دا شهرت چې دی د هغې نه تعبیر حفیظ صاحب په اضاعت سره وکړلو عبارت ته ګورئ ها لحبه لا دا حب اصل کې حب و بدل څه دی ناغه دویم اوله با ساکنه شوله بله کې ننوتله نه لحب شوها لحب معنی لسوار محبوبا الی یقینا ما ته ډېر محبوب دی الموقدان هغه دوه کسان چې بلونکي د اور دي او اور د څه اور د قرا او د میلمستیا ها د څه د دې دا طریقه وه د عربو چې د شپې به په خپله کوټه باندې اور کېښودو چې څوک ځي چې پته ورته لګېږي چې دا کس ډوډۍ ورکي ها اور نښه وه د ضیافت او د سخا بیا به راتلو بیا به یې څه غوړله چې اور مور نی رڼا وڼا نی نو بس خبره ختمه وي که نه د وخته قصه ختمه کړي و د شوي ځان نه چې بس مونږ پسې د نور څوک نه راځي بس پوه شولې هغه دوه کسه موقدان څوک دي موسی و جعده موسی اذا اضاءهما چې کله روښانه کړي دې دواړو لره څوک الوقود عقود نه مراد دا په ضمې سره حفیظ صاحب مصدر دی ها بلول د اور بلول نو هغې کې سخا ته اشاره وکړله او دې کې شهرت بالسخا ته اشاره وکړله ها چې دومره مشهور دي چې دې روښانه کړي دي نو رڼا تر لرې پورې رسي اور خو لږ مختصر یا رڼا تر نو دلته حفیظ صاحب غرض یې دا دی چې و هغه دی په حمزه بدل شوی دی په موسی کې هم او په مو کې دا نه کې هم